خوشحالی کی زمون نہ سکوتا ہے کی نمبر 1 چلو خوشحالی موقعی نو مونږ پکې ډزې کوو هوائی فائرنگ کوو د زنانو د زناورو په خپو کې پټاخې خلاصوو یو غلطی دا کوو درویشتمې روجې نه مارکیټونه د شپې کولو شي زنانه چې په کم لباس کې دی مارکیټ ته راځي کم سرخی پوډر دی کړي په بازار کې دا مخ نه پټي پنسل اگر تبلیغیان اوچتې کړي څه چلې خدي سړی ګډ وډ مارکیټ ته راجمع شوي څه چلې اختر دی ولی اختر دی الله زمونږ ناراضي شوی دی او چې الله د ناراضي شو ته ودا شرمول کې پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو د دینه منع کړو دا اختر د شپې د دې د وجه ليله الجائزه وای چې ته د خوشالۍ نه د الله په حضور نفلونو کا تهجد کا وجاړه چې خدای زستا سم شکر ادا کوم چې اس په پیسې دیو بخل ما سره ما نستا پلار کې جهاد کړی دی ما نستا پلار کې مسافری کړی ده ما نستا پلار کې زخمونه سکړي دي ورګه خزو بچو سره مې دا میاشتې راکړاو تاو بخل ما سور یو دا چې د اختر په موقع باندې ګناه نه ده بعضې دکانداران ما ولیدل چې هغه په تیز اواز باندې د شپې ګانې سټارټ کړي سچل اختر د اختر ګرمو اختر په ګانو ګرمي دا په ډیګونو ګرمي دا په ډول سورنا په باجو باندې ګرمي الله لا معاف کړي نه چې ګناونو ته د لاس واچو نو تو خيار انسان یو کو بے وقوف بنده ته خدای دا فیصله دی خلق بیا په خپل چې الله لاستا فیصله نه ده کړې د بخلو باخیریش په باندې بکیږي بخنه صحابه کرام وتوي اهي ليله القدر یا رسول الله دا الله رسول هغه د قدر شپې چې الله به بخنه کوي پیغمبر علیہ السلام وتوي نه علم تر الى العمال تدي مزدورانو ته نه ګوري چې دیاړي برابر کې ټیمي پوره شي مالک ولا دیاړي ورکی دک شاندای روجونه سره الله دې له دیاړي ورکی بخنه وته کینو الله لا بخل نه جتا پټه زډوزو پټنګ ټنګ دي شورو اچولې دا نو لا ګناونه دې دې معاف شي چې بل د ګناونو سلسله دې سٹارټ کړه د دې نه حضرات ډېر ځانو ساتي دا رست سنت دی چې د اختر موز درازین سترګې بتورې کې هغه سترګې کتورې نه کې نو خیر دی خدا ګناونه چې ونه کې دا لوی د کمال خبره خپلو زنانو باندې کنټرول پکار دی چې په داسې هیئت او ډول کې په داسې ګیټ اپ کې د نه بازار ته ور نشي چې هغه د ګناه سبب وګرځي مارکیټونو کې چې کم غوبل کم ګناونه په هوایي فایرنګ کې خلک کوي اب اوس بیا دا یو دوه ورځې غوبلې ډز ډوز وي نو دا نه دي کول پکار لہذا اختر د خوشحالۍ نوم دی او دا هغه خوشحالۍ نوم دی چې هغه د الله تعالی د رضوان او د رضامندیا په بدله کې موږ ته ملاویږي ځکه حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي للصائم فرحتان د روزهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي فرحة عند فطره یو خوشحالي د وړوکي اختر عید الفطر ورته موږ وایو یو خوشحالي د وړوکي اختر په ورځ باندې وفرحة عند لقاء ربه او یو خوشحالي چې کله دی په آخرت کې د خپل رب سره ملاقات کوي دا یو خوشحالي خو الله موږ ته په دې اختر کې نصیب کوي او دا بله خوشحالي دی الله موږ ته په آخرت کې نصیب